الله وبرکاته. نن یو ملګري سوال کړی و چې د اډیو نه د ویډیو څنګه جوړوي. معنی دا چې ستا خپل تصویر لګېدلی او ستاسو اډیو ریکارډینګ او د هغې نه ویډیو سړی جوړوي، نو د هغې طریقه څه ده او دې ضرورت ځکه دی چې ګوره اډیو چې کوم نن دا په فیسبوک باندې یا په دغه باندې نه شیر کېږي، د هغې شیر کول ګران دي، اپلوډ کول. نو د دې وجې نه ویډیو ته موږ جوړوو. نو ویډیو به څنګه جوړو، د هغې څه طریقه ده؟ د هغې بالکل اسانه طریقه ده. ټول نه مخکې خو زموږ څخه په دې موبایل کې ساوند ریکارډ دی، که تاسو مخامخ ښکاري زما دا دلته راسره ده چې سره بټن وي، هلته ریکارډینګ کېږي. زما سره مخکې مثلا ریکارډینګ راسره دی. اوس د دې نه زه ویډیو جوړوم، نو څنګه به دې جوړوم؟ دویمه خبره دا چې ستاسو به درسره وي کاین ماسټر. دا زما سره کاین ماسټر دی، دا ما کولاو کړو. په دې کې به زه دا پلس نشان ووهم او بیا 16:9 دا به ووهم. د هغې نه وروسته به لاړ شي میډیا ته. میډیا کې به ځان سره بیکګراونډ راولي. بیکګراونډ ځکه راولي چې په دې باندې موږ د بره بل څه تصویر څه څیز لګوو، نو هغه ورکې کېږي، غټېږي نه بغیر د بیکګراونډ نه. چې موږ ورسره بیکګراونډ ولګوو نو په هغې کې بیا تصویر مصویر دا پکې غټېده را غټېدی شي. دې کلر ته بدلوي نو هم بدلولی شي، مثلا دغه کلرونه دي پکې دا ته بدلولی شي وغیره. ښه جي، په دې باندې موږ بیا راشو لیر ته. لیر کې به زموږ څخه خپل څه تصویران څه څیز راسره وي، هر څه څیز چې موږ جوړ کړی هغه موږ مثلا دغلته موږ ولګوو. مثلا زما څه دا دی، دا په دې دا کې ما تصویر جوړ کړی دی اصلاحي لیکچر. مثلا زما سره دا تصویر دی چې دا لګوم، مثلا دا به زه دلته ولګوم. هر څه تصویر چې تا ځانه جوړ کړی خو فرض کړه زما سره دا دی، تاسو بل څه نه پکې لګولی شي. ځان مې مخکې تصویر جوړ کړی، بیا زه مثلا بل تصویر لګوم د دې سره، خپل تصویر پکې لګوم. په دې ډاونلوډ کې زما سره تصویر د هغې نه ما بیکګراونډ لرې کړی په ګوګل باندې. دا هم مثلا دلته ورسره ولګوو، نو تصویر شو. ښه جي، تاسو داسې زر زر کوم، نور خو تاسو په خپله چې کله کوئ نو بیا بالکل په قلار او په دمه باندې کوئ. زه صرف تاسو پوهې کول غواړم. نو د تصویرونه ما ولګول. اوس په دې کې زه خپل وایس ریکارډ چې کومه ده نو هغه پکې راوستل غواړم. دلته به راشئ په دې میډیا نه رایټ سایډ ته چې کوم اډیو ده اډیو به ووایي. اډیو کې زما سره ریکارډینګ دی، مثلا دلته به چېرته وي خیر خواهي. دا زما سره ریکارډینګ ده. اوس ولګي نه اول بیا واوري چې دغه دی که نه، بیا پسې دا پلس نشان ورپسې چې پلس نشان وویم دلته ایډ شو. هغه بره اوکې به ووایي چې اوکې ووایه نو ګوره زموږ سره دا دی، دا زموږ سره دا ریکارډینګ دلته راغی. بیا به چلو وکړي چې دا بیکګراونډ چې کومه دي دا به اول دومره غټې کړي چې څومره دا ریکارډینګ دی زما سره، چې څومره ریکارډینګ دی نو هغې ته به دا ورسوي. مثلا زما سره ریکارډینګ چې کوم دی نو دې ځای پورې دی چې هغې ته رسولی نه وي، بیا به خو هغه نه غږېږي. او دا نور شیونه چې کوم دي دا به اوس هم دقه شانتې ورسوي هلته چې سره پورې دا په دې کې چلېږي. داسې دا بل تصویر دی، دا به هم د هغه سره پورې ورسره ورسوي. نو ګوره دا زما سره دا اوس جوړ شو. اوس ګوره دا زه اوس اورم، مثلا د ځای نه شروع شو، ګوره ته اوس دا به دلته سټارټ شي. ګوره دا زما هغه اډیو چې کومه ریکارډینګ. اوس په دغه اډیو ریکارډینګ کې مثلا زه وایم چې هلکه زما د اواز سلو دی، داسې تیزول غواړم، دا دغه اډیو چې کوم دی دا به کلیک کړي، دا لاوډ سپیکر به بره ووایي، دا دې خوا چې کوم دا دغه دی دا نشان دا به اخر سر ته ورسي، دا به څه وکړي. ګوره اوس په اواز دی. اما بعد فقال النبي صلى الله دا اوس اواز تیز شو. عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. دا اواز فرض که ته نری کوې نو دا نری کېږي هم، مثلا دا چې یک دی کې دې دا کوزه پټه چې کوم ده چې دې خوا راواړی دا یک دی شو. مثلا ګوره اوس د اواز دا به نری. كما قال النبي صلى الله عليه دا اوس اواز بدل شو، که ته بدلول غواړې بدلېدی هم شي. ډېرو زیاتو خوږو عزتمندو مسلمانانو دغه اسانه طریقه ده. بیا دلته بار کلیک کړي او دې ځای کې به راشئ تاسو په رایټ د ګچ سایډ ته دا که ستاسو خیال دا درېیم نمبر نشان چې کومه دی دا به کلیک کړي او دا چې ته وکړې نو دا ایکسپورټ ورپسې ووایي. یا وړوکې کې غټۍ اوس 105 MB زما سره
زه یې مثلا وړوکی کوم دین نو وړوکی ایکسپورټ به کومه ده چې ایکسپورټ مې کړم دا روانه شوه خو مخکې زما چونکې دا جوړه کړله دا روان زه یې کول نه غواړم زه یې کینسلومه لهذا تاسو طریقه هم دقه ده بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي امید ده چې تاسو پوهېدلي که څوک نه پوهېدل په کمنټ کې سوال کولی شي السلام علیکم ورحمة الله